زری ټیکس نه منو نه منو زری ټیکس نه منو د ظلم ټیکس نه منو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کسان بورډ صوبایي صدر حاجي عبدالله اکبر د پریس کلب مخې ته موږ دا مظاهره مقرر کړې ده. نو زه خو اول د صحافیانو ورونو شکریه ادا کوم چې راغله او موږ یې دومره وخت راکړ. په 1 جنوري باندې زری ټیکس ولګېده. دا صوبایي حکومت ټولو ممبرانو منظور کړ. په 21 جنوري نه دې خوا منظور کړ ټول د صوبایي ممبرانو. د 12 د 25 کړه پورې چې کوم دی د 590 تر 6 د 590 تر 1200 پورې دوی زری ټیکس ولګاو. کمې بنجر ځمکې چې دي نو په هغې باندې د 100 کړنه چې کمې بنجر ځمکې چا فصل نه کوي نو په هغې باندې هم ولګاو. خو دې دغه نه علاوه دوی دا کار وکړو چې د 6 لاک نه تر 12 لاکه پورې د چا مدن دی نو په هغې باندې 15% ټیکس ولګاو. او د هغې نه علاوه چې د 12 نه تر 16 پورې دی نو په هغې باندې 20% ټیکس ولګاو. دغسې چې کوم دی د 20 تر 33 پورې 30% ولګاو. او د دې نه چې علاوه د 56 لاک نه چې د چا مدن سیوا دی نو هغه 45% ټیکس ولګاو. دا د مدن باندې ولګاو، په لکونو باندې ولګاو. اوس دا چې د دې نه به ټول نه زیات کاشکاران متاثر کیږي، د ټوبیکو کاشکاران متاثر کیږي. هغه دا چې زما د پیسو لار چې کومه ده نو هغه په بینک باندې ده. چې په بینک باندې ده نو زما اوچر د 10 او 12 لکو ناکام نه دی. خو دا خو زما مدن نه دی، دا خو زما مدن نه دی. دا چې کوم دی په ما څه په دې کې د 10 لکو لرګو والا شریک دی. 10 لکه اجاره ده را باندې. دغسې د دې نه علاوه چې کوم دی نو په موږ باندې 10 لکو نه زیاتې چې کوم دی نو د خاورې لخونو د ګریډیو د پرمین ده. نو دوی ټیکس منلو ته موږ بالکل تیار نه یو. دویمه خبره دا ده چې دا دې مخکې ځل څو کاله وړاندې د ګاڼو یو ټیکس دلته لګېدلی 50,000 روپۍ په یوې ګاڼۍ باندې. خو د هغه چې کوم دی زمیندار راپاتې او منظم شو او ټیکس حکومت واپس واخیستو. نو موږ به دا ټول زمیندار منظم کوو. د اسمبلۍ مخې ته به انشاءالله تعالی مظاهره کوو په دې څو ورځو کې. او دې ټیکس منلو ته موږ بالکل تیار نه یو. څومره لرګي څومره والي چې دغه والي ورکړه استادانو له نو دومره د موږ هم راکړي. څومره چې د پنسن په باره کې خلک راوتي او سرکاري ملازمین هغوی ووال ویې ډبول نو دومره د موږ ممبران دي زموږ د حلقې نه وتي دي د تحریک انصاف ملګري دي. نو آیا له ټول نه زیات ټیکس په دوی کېږي؟ دا جاګیردار هم دي او دا د مدن خاوندان هم دي او کروڑونو روپو خاوندان دي. نو ګنډاپور صاحب به اول د دوی نه دا ټیکس وصولوي کوم چې د صوبایي اسمبلۍ 15 ممبران دي زموږ او د دې ځای نه تللي دي. دوی په پټو سترګو باندې هلته دستخطونه کول او دغه ته یې نه کتل چې دا به زه هم سبا ورکوم. نو زما د تحریک انصاف ملګرو ټولو ته دا خواست دی چې څومره ملګري دلته دې کې دي، دې کې د نیشنل هم دي، په دې کې تحریک انصاف هم دي. خو هغوی له دا پکار دي چې خپل ایم پي مخې ته کښېنئ، د هغه مخې ته دیره واچوئ چې دا کار تا ولې کړ. د اول د خپل ایم پي نه تپوس وکړي. دې نه مختلف حلقو کسان دي دلته. نو د هغه نه د اول تپوس وکړي او د هغې نه پس به انشاءالله تعالی موږ د صوبایي اسمبلۍ دغه کوو مظاهره کوو مخې ته.